زمونږ د پښتنو د قام پوځه د نېشنل پارټۍ مشر صدر ایمل ولي صاحب فرمایي چې زه د بغاوت اعلان کوم او د فوج په معدنیاتو باندې قبضه نامنظور. کله چې زمونږ د پښتنو مشر منظور پښتين د بغاوت اعلان وکړو او ټول پښتانه راټول کړو، نو لاولنې انکار ته تاوکو او د منظور پښتين نه پشاش وي سره د فضل الرحمن سره د اچکزۍ چې کله ټول پښتانه په لر کې او په بر کې ټول پښتانه راټول شو د خیبر په جرګه کې او د مشر منظور پښتين په غږ باندې لبیک او ټول پښتنو پارټي بازی شروع کړه او دا وی چې دا یو سیاسي جرګه نه ده، د قومي جرګه ده، د پوره قوم ده. په هغې کې تا فضل الرحمن اچکزۍ تاسو ته نه وتښتېدئ. نن منظور پښتين در په در خاورې په سر پټېږي او د خپل مرګ او د ژوند په کشمکش کې دی. نن ته وایې زه د بغاوت اعلان کوم. د چا سره بغاوت کوي؟ ته خو د دغه خلکو په لاس باندې تاو کړی را تاو کړی او په بلوچستان باندې سینټ ته راوستی شئ. قوم بې وقوفه بیا جوړئ. ولې دا قوم بې وقوفه جوړئ؟ په چا باندې بغاوت کوي؟ دا د مشر منظور پښتين سات ورنکه، فضل الرحمن ورنکه، اچکزۍ ورنکه، نو قوم ستاسو سات ولې ورکي؟ د خپل مفاداتو دپاره، د سیټونو دپاره. یو قوم ته وایم چې یو ځل درنه بیا بې وقوفه جوړئ. دا هغه خلک دی چې دا په جرګه کې تښتېدلي وو، د دې بالکل سات ورنه کوي او دا منافقین وپېژنئ. ښه